الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة احزاب یو دو آیاتنا تلاوت شو او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث مبارک مشکات کی 4870 نمبر حدیث دے اول وستے شو. پدی آیات کے اللہ تبارک و تعالی فرمائی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو دا اللہ تعالیٰ نہ ویری گئی، وقولوا قولا سدیدا، او سیدہ خبری کوئی، دا شریعت موافق خبری کوئی. خبر ایماندارو تدا مومنانو تدا، زکا وجد دا قرآن کریم دا دے پیدا مومنانو ترسیگی، دا دین پیدا غستلیشی مومنان. او اللہ تبارک و تعالی دا احکام دا اغا چا دا پار را لیگی چی سوک اللہ خپل رب منی، دا اللہ دا را لیگلے شوی قانون او دا کتاب او دا پیغمبر دا غی موافق خپل زندگی تیری اغیتا اللہ رب العالمین
پاغي باندې څه پابندیانې لګول دي چې هغې به د نورو خلکو شان زندگی نه تیری، د کافرانو شان زندگی به نه تیری. کافران خدا الله نه مني، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مني، نو هغې چې ځان له څه کوي به. خو ای ایمان والو اتقوا الله، د الله تعالی نه ویریږئ. د تقوا ډېرې معناګانې علماو کړي، خو لنډه دا ده چې الله یراک مولاک حیث نهاک، چې ستا رب ستا الله ستا مولا تا په هغه ځای کې وینني د کوم ځای نه چې ته منع کړی، د کوم ځای چې د الله رب العالمین د بغاوت دی، کوم ځای چې د الله رب العالمین د خلاف دی، کوم ځای کې چې الله تبارک و تعالی خفه کیږي، الله رب العالمین ناراضه کیږي، دا هغه ځای نه ځان ساتل دا تقوا ده. او دارنګې علما ذکر کوي المتقی من سلک سبیل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفا وكلف نفسه الإخلاص والوفاء واجتنب الحرام والجفا. چې متقی هغه انسان ته ویل کېږي من سلک سبیل المصطفى، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې سیده رواني. ونبذ الدنيا وراء القفا، او د دنیا سره محبت نه کوي، دنیا شاته غرزول لا به طور ضرورت استعمالی. او دارنګې د الله رب العالمین د پاره اخلاص سره عملونه کوي، د الله رب العالمین د احکاماتو فرواله کوي، د هغې پابندي کوي، د حرام و نزان ساتي، د ظلم نزان ساتي، نو دې ته تقوا ویل کېږي. نو د الله حکم دا دی ای ایمان والو د الله نه ویریږئ او سیده خبرې کوئ، د شریعت موافق خبرې کوئ، د الله د خلاف خبرې مه کوئ. نو پیدا پیدا شي یصلح لکم اعمالکم، الله رب العالمین بس تاسو عملونه برابر کی. ویغفر لکم ذنوبکم، او الله رب العالمین بس تاسو گناهونه معاف کی، تاسو خطایان به معاف کی. او بیا الله رب العالمین فرمای چې چا د الله رب العالمین تابعداري وکړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه، فقد فاز فوزا عظیما، نو دا انسان کامیاب شو په کامیابی لوی سره. ډیره لوی کامیابی د لاس لراوستله، ډیره لوی کامیابی حاصل کړله، دغه انسان ته لوی کامیابی میلاو شو. هغه کامیابی چې هغې پسې وروستو ناکامي نشته، دا انسان داسې کامیاب شو چې دی به چرته ناکامه نشي، دا انسان داسې پاس شو چې چرته به بیا پیل نشي، دا انسان داسې اوچت شو چې چرته به بیا ښکته نشي، او دا انسان داسې عزتمن شو چې بیرته به چرته دا ذلیله نشي. داسې لویه کامیابي ورته میلاو شوه. بیا دی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپږو خبرو تذکره کړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا شپږ کارونو ذمہواری چې چا مال راکړه نو زبا هغه د جنت ذمہواری ورکما، یعنی جنت د هغې دپاره شو چې چا دا شپږ کارونه دا وکړه نو دغه انسان د جنت ته داخلېدلې په ما باندې شو، جنت ذمہواری په ما باندې شوه. لکه عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ نه دا روایت نقل شوی دی. عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي اضمنوا لی ستا من انفسکم، ذمہواری را کئی ماتا د خپلو ځانونو د شپږو خبرو د شپږو کارونو. شپږ کارونه هغه داسې دي چې د هغې خیال وساتئ. اضمن لکم الجنه، زه به ستاسو دپاره د جنت ضامن شمه، د جنت ذمہوار شمه.
اولنی خبره پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصدقو اذا حدثتم، اے دا اللہ بندگانو، اے زما امتیانو، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم وائی اے زما امتیانو، اے دا اللہ بندگانو، اے مومنانو، اصدقو اذا حدثتم، تاسو رشتیا وائی کلا چی خبری کوئی، ہمیشہ دا پارا دری خیال و ساتے چی چرتم دروغ و نوائی، ہمیشہ دا پارا رشتیا وائی نو دا جنت دا داخلی دلو زماوریم پما بند شوا. او دا کار آسان دے خو آغا چاہتا چی اللہ رب العالمین توفیق ورکی، او گران دے آغا چاہتا چی آخرت تیری. نو رطولنا لویا خبرہ اصدقو اذا حدثتم، تاسو رشتیا وائی کلا چی خبری کوئی، کہ ہر قسم مشکل تا ترازی دروغ موایا، رشتیا وایا پای کے خلاصے دے. دی وجنا چی انسان دروغ وائی، نو سبالا بیا آغا دروغ دا پارا و بیا نور دروغ جوڑائی. لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو بل حدیث کی نصیحت کی صحابی تا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پائے کہ دا خبرم کرلا، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْزِرُ مِنْهُ غَدًا، اے زما ملگریا صحابی او ہر امتی تا دا خبر دا چه وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْزِرُ مِنْهُ غَدًا، دا سے خبرم مکوا چه سبال داغی دا پار بیابانی گوری عذرنا و دا دروغ خبری غیل نوری گوری. یعنی دروغ نزان وساتا. اکثر دا سی یو انسان دا سوچو کی یرا پدی دروغ کی وجہ نجات بیا ممم، پدی دروغ باندې بخلاص شم، لیکن بیا آغا دروغ کی ونخلی زکا دا دا پیغمبر خبر دا چی اسفدق ینجی، رشتیا انسان خلاصی، چی چوکم رشتیا وی اللہ ولا نجات ورکی، او چوکم چی دروغ وی نو دغی انسان بحلاکی گی، نو دے بیا حلاک شی. زکر داغی دا پارا با نور بیا دروغ گوری، نور دروغ بگوری، سمر بجوڑی. نو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولنی خبر دا اکڑا چی تاسو چی کلم خبری کوئی نو رشتیا وی، انشاءاللہ تعالی ردی پابندی بکو، ہمیشہ دا پارا ہر زے کے ہر وقت کی رشتیا وی. دویمہ خبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، اے زما امتیانو دا اللہ بندگانو، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، تاسو چی کلا چا سر وعدہ وکی نو داغی پوروالے وکی، داغا وعدی خیال وساتا، چا سر دیم وعدہ کرلانو دا اغا وعدی پابندی وکا، چی دا وعدی پابندی دی اکڑلانو دا جنت زمواری دی پما باندی شوا. کرو دا سی انسان زمواری اخلی چی اغا داغا نلوی انسان نشتا، دا اللہ رب العالمین نرست درجہ داغا پا پہلا نمبر دا امام الانبیاء دے صلی اللہ علیہ وسلم، اغا زمواری اخلی وی زما دا زمواری پا ما باندی شوا. دویم خبر دا شوا چکل وعدہ چا سوکی نو داغی پابندی کوا، داغا وعدہ خلافی مکوا. دریم خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، او تاسو چکل څوک در سر امانت کی دینو اغا امانت کی خیانت مکوئی، امانت ورطا ادا کئی. کہ خبر در سر امانت کی دی، چشے در سر امانت کی دی، نو پائے کہ خیانت مکوا ورطا ادا کا. او سلورم خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، دخپلو شرمگاہنو حفاظت وکئی،
اے مومنانو اے دا اللہ بندگانو اے امتیانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے امتیانو واحفظوا فروجکم دخپلو شرمگاہنو حفاظت وکئی دام وکلا نو ازمن لکم الجنہ د جنت تا د داخلی دو زمواریم پما باندشوا او دی بارا کی بیادیر احادیث دی لکه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث مبارک دے نبی علیہ السلام فرمائی من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ وفي رواية وما بين فخذيه أزمن له الجنة چاچ ما تا زمواری راکلا دا آغا سیز چی دا دو جامو پا منس کے دے یعنی جبا دا آغی زمواری را لراکلا چی دا دا اللہ پا خلاف نی استعمال ولا دویم نمبر وما بین رجلیه وفي رواية وما بین فخذيه د دې دوه خپو په منځ کې د دوه پتنانو منځ کې چې کم چیز دی د دې خیال وساته او دای د الله رب العالمین خلاف استعمال نک الله رب العالمین چې په کم باندې ناراضه کیږي هغه استعمال نک نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای جنت ذمہواری په ما باندې شو نو زکه وای واحفظوا فروجکم د خپلو شرمګاهونو حفاظت وکئ دارنګې دا دواړه ګوره په دې حدیث کې دا بل حدیث چې ما وویه د بخاري شریف حدیث دی په دې کې دواړه ذکر شوي دي جبه او شرمګاه چې د دې ذمہواري راکئ دا به په نارواو کې نه استعمالوئ نو د جنت ذمہواري په ما شوه د دې وجې نه ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ باقاعده جبل سزا ورکوله سزا به ورکوله یو ځل په عمر رضی اللہ تعالی عنہ راغی وی ابو بکر دا څکه رضی اللہ تعالی عنہ هغه وی ان هذا اوردنی الموارد دا جبدا چې د هلاکت زینو ته من ګرځي دا من د هلاکت زینو ته ګرځي د دې وجه حدیث کې راځي وای کلا چې انسان سحر کې راپاسی دا ټول اندامونه د جبیتا مینت کوي زاری ورته کوي سوال ورته کوي مینت ورته کوي وای اے جبی نحنو بکا منګه پتا باندې منحصر یو منګه ستا په اډر باندې چلیږو ته زمون مشری فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا کتسمی اے جبی کتسمی نو منگ بم سمی نور اندامونه وای او کتو کاغشی نو منگ بم کاغیو ردی وجنا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې بارے کې دام وای من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت څوک چې په الله باندې ایمان لري په آخرت باندې ایمان لري دې د خیر خبرې کوي د پیدې خبرې کوي کړه دنیا یا د آخرت پیدې پکې نو هغه خبرې کوي او کدا نشي کولای نو بیا دې بالکل غلی شي بیا دې نه کوي خبرې کنه چې شر د خپلین هغه لویږي او شر چې کم نه جوړي نو دا هغه خبرونه د لغله کې ناستل بکار دي دا ول خو د پیدې خبره وکا دا جب الله درکړه د پیدې خبره په وکا او کله پیدې خبره نشي کولای نو بیا غلې کینا او الله تعالی پیغمبر دا چاته وي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر دا حکم هغه چاته دی چې د خیر خبره کوي یا غلې شه چې چا په الله ایمانی او په آخرت ایمانی کبدی ایمان نه بیا سکی کوي دي خو چې په الله ایمانی په ورځ د آخرت ایمانی نو خیر او د پیدې خبرې کوي یا د غلې کی نيستا ځان باندې کنټرول وکا د دې وجنا اکثر نن سبا جبی هغه محفوظ نه دي
جب محفوظ ندی، عورتون محفوظ ندی، شرمگاون محفوظ ندی. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د قیامت پورې راتلونکو انسانانو توای وای کړی ګارانټی مرا کړه، د دې ذمہواری مرا کړه، د جنت ذمہواری په ما ده. ولی یو انسان خپل د لګه زندگی هغه د دې لګي زندگی د وجنا د لګ تلذذ د وجنا او د لګي خوشاله د وجنا خپل هغه لوی زندگی خرابای. عزتمند ډېر لوی زندگی ده او د دنیا هیڅ پته نه لګي. بیګا زلزلہ وا ټول ولیدا او مخکې جمعه باندې دا ویل شو چې زلزلو کې د الله تبارک وتعالى ډېر حکمتونه یو پکې الله خپل قدرت خي چې زه څومره لوی ذات ما د هر سمې وجل قول او الله رب العالمین ګناهونه ور یادې انسانانو ته چې دوی خپل ګناهونه مخې ته شي. بیا مختلف خبرې خلک کوي په سوشل میډیا باندې، پای کې یو کس دا ویلی ویراوي په دغه زلزلہ کې و تاسو کوم کارونو کې مصروف وای. دا ډېر خپل خبره کړوا وځکه مرګ بم دغه شان ناصافي راځي، مرګ بندا سي ناصافي راځي او په کوم حالت کې جستانه روح واغستل شو په هغه حالت په ورځ د قیامت پاسي. نو په ایمان وای کداغه زلزلې په وخت کې انسان د خیر په کار کې مصروف وو، د دین کار کې دې مصروف وو، یادا سیوا چې دغه د مازیګر مون ادا کړو یا دغه ټیم کې کاو، هغه انسان خو بختور دی. او چې دغه ټیم کې انسان مونږ نه دی کړي یا مخ کې د توبه نه دی استلې او ډیر ګناهونه ددن شوی، هغه ټیم کې به څومره نامخته کېده. نو کپته سي حالت کې روح واغستل شي، نو که انسان په دغه ټیم کې دی ځان باندې مطمئن او ځان باندې یقین چې په دې حالت کې زکه د الله مخ لاله شمه نو څه پروا نشته، اعمال مشتره، ګناهونو نه توبه استلې ده، ګناهونو نه څوک صفا نشته. او دا زنه ما پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وای کلکم خطاؤون، تاسو ټول خطاکار یې. کار څوک دی؟ ستا په نظر کې یو انسان ډیر لوی بزرگ دی، ستا په نظر کې یو انسان ډیر لوی دیندار دی، دام ګناګار دی. اوس ا ګناه د چا ښکارای او د چا ګناه پټي، نور د پیغمبرانو نه علاوه نور ټول انسانانو نه ګناه کیږي. والله پیدا کړی دا د سړي کنه ملائک پوره نه ولي. ملائک الله رب العالمین دومره پیدا کړلی وای د سمندر دا شګي دا لا کمی دي، ملائک د دې نه ډیر دي، دومره ډیر ملائک الله پیدا کړلی. او هغه ملائک لکه بعض روایتو کې راځي وای دیو پر چې کم طواف کوي، طواف چې کوي او تاویږي نو 90,000 ملائک دا په یو ځل باندې تاویږي او د قیامت پورې بیا د نور دغه لدا کم چې و کې دیول بیا نمبر ناراضي. او څومره ملائک الله پیدا کړلی، وما يعلم جنود ربك الا هو، دا الله لخرې صرف الله پیژني چې څومره ډېر پیدا کړلی. ځکه وای الله رب العالمین الله تبارک وتعالى 1,00,000 پنجره پیدا کړلی، 1,00,000. دینه سوچ کوه چې څومره مخلوقات الله پیدا کړل. 1,00,000 پنجره الله پیدا کړلی او دغه پنجره د عرش نه زوړند دي او په دغه 1,00,000 پنجرو کې صرف په یو پنجره کې دا انسانان، پیریان، د ځمکې اسمانونه، دار څه تر دې چې جنت جهنم دا ټول په یو کې دي. وما يعلم
ما فی باقی القنادیل الا الله، په دې باقی پنجرو کې سری دا یو الله ته پته ده. او مقصد می دا چې ملائک الله پیدا کړلی، نه خوراک کوي نه څښاک کوي، نه هیڅ ضرورت نه لري، صرف د الله بندگی کوي، ګناهونه د هغې نه کېږي. نو هغه پوره خو الله ته دا منظور او الله رب العالمین ته دا خوښه وه چې داسې مخلوق پیدا کم چې هغې نه به ګناهونه هم کېږي، خو بیا به توبه وباسي. دا توبه الله ته ډېره خوښه ده. د دې وجې نه الله تبارک وتعالی ته هر وخت کې توبه ایستل پکار دي. سهار ماښام هر ټیم کې ګناهونه به کېږي. انسان د خطا نه پاک نه دی. کلکم خطاؤون و خیر الخطائین التوابون. تاسو ټول ګناهګار یې، خطاکار یې، خو غوره خطاکار هغه دی چې هغه توبه وباسي. نو رسول دغه چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې ردی ذمہواری چا وکړه زه ولله جنت ذمہواری ورکوم، هغه کارونو کې نن ډېر کمی دی. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دام فرمایل دي وای ومن قال فی مؤمن ما لیس فیه اسکنه الله فی ردغة الخبال. وای چې چا د یو مسلمان باره کې دا خبره وکړه چې خبره پای کې نه وه، لکه نن سبا بې تحقیقه خبرې غډېر رواني، او هغه خبرې چې د هغې څه حقیقت نه وي هغه خبرې خلک ډېر زیاتې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې باره کې څه وایي؟ وایي چا چې د مسلمان باره کې هغه څه ویل چې په هغه مسلمان کې هغه نه وي، مثلا دی وای دا زناکار دی، دا غل دی، دا کافر دی، دا فاسق دی، دا بیلمازه دی، دا خبرې کوي. چې کله دا خبرې چا کولی او هغه په هغې کې نه وي، نو اسکنه الله فی ردغة الخبال. الله تبارک و تعالی با دغه انسان د جهنمیانو په ګندګۍ کې وساتي. د هغې نه چې کوم ګندونه وځي د جهنمیانو نه، کمی ویني زوی، کم نور د بدن نه چې کوم څومره څښا څیزونه وځي پای کې به الله د انسان وسوي. هلته به د زندګي د دې وجې نه د خپلې خولې خپلې ژبې د هغې حفاظت کول. وایي کله به خلاصېږي حتی یخرج مما قال، تر دې چې دی وځي د هغه څه نه چې دی وایي. دا کمې خبرې کوي د دې نه توبه نه ایستل، یا دلیل نه راوړی، نو دغه انسان الله تبارک و تعالی به په دغه د جهنميانو ګندګۍ کې هلته به ساتي. دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وان العبد لا يتكلم بالكلمه من الخير ما يعلم مبلغها وفي روايه لا يلقي لها بالا وفي روایت لا یرا لها بأسا. دا مختلف الفاظ دي، مطلب اداره چې ډېر کرتا یو انسان خبره کوي د خلینه او خبره وباسي د دوی ته سوچم نه، خو د خیر خبره کړي د رجبي ګور څومره اهمیت ته سوچ کوا. وای ډېر کرتا یو انسان یو بنده د الله یو بنده هغه یو خبره کوي، دې خبرې ته اړو سوچ او فکر هم نه، خو خبره د نیکی، خبره د خیر او د پیدي. وای الله تبارک و تعالی د هغې په وجه باندې یکتب الله له بها رضوانه الی یوم یلقاه. الله د دې خبرې په وجه دومره خوشحاله شي چې د قیامت پورې الله رب العالمین د ده دپاره خپله رضا ولیکي. الله رب العالمین ولیکي چې دا انسان د ده نه زه راضي شوم، چرته به دې خفه نشم، نو د قیامت پورې الله بیا د هغه نه خفه کېږي. پته نه لګي الله ته کومه خبره خوښېږي. ښکلې خبرې کول، همیشه دپاره د خیر او د پیدې د خبره کول، د مسلمانانو د جوړښت او د مسلمانانو د اصلاح خبره کول. چې کله یو انسان دا سوچ او فکر کوي د د خولې نه داسې خبره وتي چې د سوچ هم نه دی وای چې اړو مالا کومه غټه خبره کړله، خو هغه خبرې د وجې نه الله تبارک و تعالی د دغه انسان د قیامت پورې الله رب العالمین ولیکي د انسان نه زه راضي یم.
نو کبیات گناہ کیږي الله ر توبې توفیق ورکړي الله د انسان جهنم ته بیا نه بوزي د توبې توفیق الله رب العالمین ورکړي الله په د دین کارونه کوي الله ته دین آساني بیرینه او تګرانه کی دین ورته الله آسان کی او بل طرف ته وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله بها عليه سخطه الى يوم يلقاه وای ډیر کرتا یو بندا یو خبره کوي او خبره ته سوچ نه چیرې مالا څومره د بيدینه خبره وکړه او الله تبارک وتعالى ته دومره خپشوي چې د قیامت پورې الله ولي کې د انسان نه زه خپایم کده د دین کاروم کی الله تبارک وتعالى د نبی اداسي د دل توفیق د نیکه الله نه ور کوي دل توبې توفیق الله نه ور کوي بیا ځکه الله چې خپشي عزتمندو نبی د الله غریب ډېر سخت دی چې کله الله نیول وکي کنه ان بطش ربک لشدید د الله نیول ډېر سخت دی هغه ټیم کې بیا خلکو ډېر چغوال دي فرعون دومره لوی کلمه ویلې و دومره غټه کلمه چا په څو زلب هغه ته ساخلی په یو ساخ ویل چا پلان نشي ویلې فرعون هغه په یو ساخ ویل مدونه راخ کل موسی علیہ السلام چې دی همیشه خلاف کو داغه وستا پر ایمان راوړې دي خو لیکن چې کله الله رب العالمین رانی ولیو نبیا الله تبارک وتعالى بیا معاف کول نه کوي وای ډیر کرته یو انسان خبر او کی د خپل خبره ته سوچ او فکر نه او الله تبارک وتعالى داغه په وجه باندې د جهنم ته یو حدیث کې د سم راځي جهنم کې د اویا کالو په مسافت باندې ښکته کړي د ته پتم نه دغه شان الله رب العالمین ولي کې د انسان نه زخه پایم بس د قیامت پورې د خپشو نو خپل جبر کنټرول کول دویم نمبر عزتمندو د شرمګا په حدیث کې دا راغله چې دې حفاظت کول ځکه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وی واحفظوا فروجکم د خپل شرمګاونو حفاظت وکړئ د جنت ذمہواری په ماشوا پنځم نمبر په دغه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وغضوا ابصارکم خپل نظرونه ښکته کړئ خپل نظرونه ښکته کړئ دا قرآن حکم دی مؤمنانو ته جدا مؤمنانو زنانو ته جدا مؤمنانو نارینو ته جدا الله تبارک وتعالى قرآن کریم کی سورۃ نور کې الله رب العالمین وای مؤمنانو سړو ته وای خپل نظرونه ښکته کړئ مؤمنانو زنانو ته وای خپل نظرونه ښکته کړئ بازي یعنی هغه ځکه نظر مې استعمال او کوم چې الله رب العالمین خپکی او چې کله نظر غلط استعمال شو نو شرمګا محفوظ نشي پاتې کېږي چې دا محفوظ پاتې نشه نو جنت ته بیا پته منشي واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم او بیا شپږم نمبر په دغه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وکفوا ایدیکم خپل لاسونه د مسلمانانو د ضرر نه بند کړئ چا باندې ظلم زیاته مکوئ د جنت ذمہواری په ما باندې شو دغه شپږ خبرې په حدیث کې وشوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کداغه شپږ خبرې چا ځان کې راوستلې او دی باندې عمل وکړه د جنت ذمہواری په ما باندې شو الله تبارک وتعالى دې په مونږ کې دا پیدا کړي او الله رب العالمین